تپوس کړی دی چې یو سړي د یو سید د تعزیت په موقع باندې په تقریر کې ووی چې یو سړي به په موس کې سورة اللهب تلاوت کولو. هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې دا سړی منع کو چې تا د یو سید یعنی د ابو لهب توهین کې. نو دا خبره څنګه ده؟ دا خبره خطا ده. د ابو لهب توهین الله جل جلاله د ابو لهب تذکره په قرآن پاک کې کړې ده. سورة اللهب د قرآن کریم سورت ده. تبت یدا ابي لهب وتب. او دې کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کوم اذیت او تکلیف رسول او هر اعتبار سره، حالانکه فرشته کې ترو، نو هغه د سیرت په کتابونو کې ذکر ده. باقی د دې سره د دې څه تعلق نشته، لیکن که چېرې یو سړی یو صورت بیا بیا په هر رکعت کې وایي نو دا خلاف اولا او مکروه تنزیهی ده، او په هر رکعت کې مستقل بیل بیل صورت ویل پکار.